پکې زیاتې وي، یو بنو قریظه او بل بنو نذیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوی دا معاهده وکړه هلته کې چې دوم د ځان نه یریدله، دوم د نورو تابع خلقو، خو په مدینه کې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې باندې معاهده وکړه که موږ باندې څوک حمله کوي نو ته زموږ امداد کوي، او که تا باندې څوک حمله کوي نو موږ به امداد کوو، موږ به ستا امداد کوو. نو اول جنگ چې وشو په بدر کې نو دو ته چې پته ولګېدله دي یهودو ته دا بنو نذیر چې دي بنو قریظه دو ته چې پته ولګېدله چې دې غاړه نه دا ټول تعداد چې دی نو 313 دی او ملک د کافرو نه ټولو آس پاس ټول کافر دي، ملک ډک دی د کافرو نه، د مسلمانانو صرف دغه کسان دي. خو چې دا ختم شو نو کار اخلاص شو که نه، او بلې غاړه نه 1000 کسان را روان دي، دا خو را روان دي نور پسې دنیا خلق دی. نو که چې دا مونږه د دو مرسته کوو د 313 مرسته مونږه کوو، نو دو خو هسې هم شکست خوري نو مونږه هسې خرابي. خو دې نه خبره دا ده چې هغه ډېرو سره ملګرتیا وکړي. نو دو ولګېدله چې بدر ته دو خپلې اصلحې ابو جهل دي او هغو له یې وړي او د هغو امداد یې وکړله، امداد یې وکړله. سره د امداد نه هلته کې هغو شکست وخوړو، چې شکست یې وخوړ څه مردار شو، څه پکې قیدیان شو، چا پوزه نه وه، چا خپه نه وه، چا پنډی، چا غوږونه نه وو، دغه شانته لاړله. دو ورسره د اصلحې مسلحې او لار ښودنې او د دې امداد یې کړی ورسره. خیر هغه جنګ چې ختم شلو نو دو بیا راغلل چې خطۍ وشوله، جو هلکانو داسې کړي وو پلانکې ډینګې دا کسې وکړلې. نو چې بیا کله دغه وشو جنګ خندق شروع شلو، جنگ خندق په موقع باندې. نو په هغه موقع باندې چې کله کافر د پوره ملک راغلی د کافرو، جنگ خندق مشهور جنگ دی، جنگ احزاب ورته وایي، چې هغوی پوره کافرو د مکې والا نه آس پاس چې څومره کافرو هغو دا اتفاق کړی و، تقریبا دا 15,000 پورې تقریبا لږ بږ کسان، دا ډېر لوی مخلوق راغلی و. نو چې کله دو راتلل دغه خو وشولو، جاسوسان خو راغلل، هغه وویل چې دومره خلک دی. نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام راجمع کړل چې موږ خو دا لږ یو موټی خلک یو، دا چې موږ پسې دننه راغلل نو زمونږ خیر نشته دی. نبي علیه السلام صحابه کرامو سره مشوره وکړله چې اوس موږ څه وکړو. بیا سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ډېر لوی صحابي دی، ډېر لوی داستان دی د هغه. د دو عمر تقریبا 2,500 کاله، څو کاله 2,500 کاله د ده عمر و. بعضې روایتو کې راځي چې 300 کاله عمر و د ده، خو دغو 2,500 کالو نه کم نه و، دی د دومره عمر صحابي و. نو ده مخکې خو د دنیا ملکونه چې دی نو دی د فارس و، د دنیا ملکونه لټولي وو، او ده باندې ډېرې واقعګانې هم راغلي دي، ځکه چې دی خو آزاد سړی و، لاره کې نیسلی شوی و، د صحیح دین په تلاش کې و دی، لاره کې ونیسلی شو، هغو د غلام جوړ کړو، یو به یو خرڅوه، بل به بل خرڅوه، یو به یو بل به بل باندې خرڅوه، تر دې چې دی د صحیح دین په تلاش کې و. نو نبي علیه الصلاة والسلام کله چې بعثت وشولو او مدینې ته راغی ده پته ولګېدله، نو نبي علیه السلام خواته لاړ بیا او ایمان یې راوړ په نبي علیه السلام. نو دغه دور کې دیو سلمان فارسي هغه وایي چې زمونږ په وخت کې دا وه مخکې چې لږ کسان چې هغه به تیارېدل نو خندق به یې کنیسته، مخکې خو دغه دا دشکې او دا کلاشنکوف او دا څیزونه خو نه وو، خو د تورې جنګ وو که نه، امن سامنے جنګ وو، آسونه وو. نو خندق به داسې وکنیستلی شو چې ډونګو چې پوره پوره ټوپ به دې نه کېد، کته به سړی وشو نو بیا به راختې نه شو، داسې خندق یې کنیستلی وو. څه نشانات اوس موجود دي د هغه خندق، څوک چې تللی زه چې تقریبا نو نن به کتلی وم نو نشانات ډېر وو، دا چې 2018 کې لاړم نو د هغه نشانات دومره نه ښکارېدل. ما وکتل خو ما ته نه هغې باندې بولډینګانې را جوړ شي، څوک چې مخکې تللي نو هغو به کتلي. نو دا خندق یې وکنیسته، مکې ګیر چاپېره دا یې وکنیسته، چې وایي کنیسته نو هلته کافر چې راغلل نو هغو دغه نه شو کولی، بیا را پورې وتې نه شو، هغو خپل پړاوونه واچولو، څه لږ ډېر چې کوم دی نو پورې را پورې نه څه مزارونه کول، خو جنګ پوره جنګ ونه شو. نو
دا کافر چې کله چې دوی ته پته ولګېده دا بنو قریظه چې دوی ولګېده بیا دوباره مرسته یې وکړله د هغه کافرو مرسته یې وکړله ځکه چې دوی خو دننه وو په خندق کې دننه وو صحابه سره وو دوی دې هغه شرارتونه دننه شروع کړه حرامېدوبونه دننه شروع کړله بس بیا په دوی باندې چې دی نو باندې شوله دا بیا ټول چې کوم دی نو دغه کړي دي دغه واقعه به په خپل ځای کې راځي انشاءالله الذين